ستړی مشه نازولو په دې وړو کې شانتي ویډیو کې زه یو څو نړیوال خبرونو بیا زمونږ د پښتونخوا یو خبر وړاندې کومه څه ډېر کمې خبرې او تبصرې به پرې وکړم زیات سوچ پې تاسو خپل وکړئ. ناسا یو څو ورځې مخکې یو پیپر هم شایع کړی دی او پریس کانفرنس یې هم کړی دی او په لومړي ځل دا خبره په ډاګه کړې ده او یو اعلان یې کړی دی چې په مریخ باندې ناسا ته د ژوند ساینسي آثار چې دي هغه ترلاسه کړي. ناسا اعلان کړی دی چې په مریخ باندې ژوند شته. اوس دا ژوند څه قسمه دی د دې په باره کې مزید تفصیلات نشته، خو دا کم ساینسي ثبوتونه چې هغې ته په لاس راغلي دي نو هغه داسې ده چې د کاڼو ځینې سیمپلې چې دي نمونې چې دي نو په هغې کې د آیرن دوه منرلز په داسې ترتیب کې هغه په نظر راغلي دي چې هغه د الکترون چین ریاکشن نشاندهي کوي. د آیرن داسې دوه منرلز په نظر راغلي دي چې د الکترون د چین ریاکشن یو نشاندهي کوي، د هغې باندې یو تصدیق لګي او دا نشاندهي چې دی نو د ژوند دپاره لومړی دلیل دی. اوس دغه ژوند چې دی نو آیا دا خوردبیني ژوند دی، یعنې د هغه بیکټیریا یا هغه مایکرو ژوند دی چې د خوردبین په نظر راځي خو ژوند دی، یا دا انساني ژوند دی یا د ژوند څه بل شکل دی. خو بهرحال ناسا په لومړي ځل باندې په مریخ باندې په ساینسي ثبوتونو او دلیلونو سره د ژوند په لاس ته راتلو امکان کړی دی. دا یو خبر شو د ناسا نه. دویم خبره وړاندې کوم د سعودي عرب نه، چېرته چې د زرګونو کلونو نه روایتي د بودو کلچر د بودوانو د زنانو دپاره چې کوم پرده را روانه وه، بایا او پرده، نو د هغې قانون بدل شوی دی او په سعودي عرب کې اعلان شوی دی چې زنانو ته اوس اجازت دی چې هغې د خپلې خوښې سترپوشي وکړي. هغه روایتي د بودوانو پرده هغه ختمه کړې شوه او زنانو ته دا اختیار ورکړی شو چې تاسو د خپلې مرضۍ مطابق داسې پرده کولی شئ چې هغې سره شرعي سترپوشي کېږي. د دې نه مخکې چې دی نو د زنانو په حواله باندې بلها ډېرې قانون سازۍ شوي دي او هغلته په سعودي عرب کې هم چې دی نو ماحول مکمل تبدیل دی. سعودي عرب نه چې کوم اسلام منګه خلکو ته راغلو، د عربو نه چې کوم اسلام عجم ته راغلو او د عربو د اقدارو مطابق د کلتوري او ثقافت مطابق موږ په هغې کلک ولاړو. نو سعودي عرب په ډېر تیزۍ سره په هغه ثقافت کې، هغه مذهبي ثقافت کې، زه د اقدارو خبره کوم ثقافت په هغې نه ترلاسه کېږي، هغه پرېږدي او جدیدیت ته روان دی. دویم خبر د سعودي نه شو د ښځو د پردې د ازادۍ په حواله. دریم خبر ما سره د افغانستان نه دی، چېرته چې د طالبانو حکومت په شاعرۍ باندې پابندي ولګوله. د اماراتو واکدارانو اعلان کړی دی چې شاعري یو کفریا فعل دی او هر قسمه مجازي شاعري چې ده په هغې بندیز ولګولی شو. دا خبر چې دی نو د افغانستان نه دی. او دریم خبر ما سره چې دی نو هغه زموږ د پښتنو د سیمې د ننګیالو پښتنو د سیمې د باجوړ نه دی. په باجوړ کې یو سرکار دی، د هغه نوم دی وقاص رفیق صاحب او هغه د باجوړ ضلعې د پولیسو مشر دی، ډي پي او چې ورته وایي ډسټرکټ پولیس آفیسر باجوړ وقاص رفیق صاحب. هغه ته د ولس لخوا ویل کېږي چې شکایت شو چې دلته په یو علاقه کې واده دی او په هغه واده کې چې دی نو اجراګان راغوښتي شوي دي او تماشه ده. ډي پي او صاحب فوري طور احکامات جاري کړه او پولیس چاپه ولګوله او هغه د کور مالکان او د هغه واده زلمې او د هغه کور مالکان چې دي هغې هم ګرفتار کړ، حوالات کې بند کړ او اجراګانې هم
गिरफ्तार का हवालात के बाद खबरनामा तर सोच पे था सुन इजाजत